انډیا د ټي20 ورلډ کپ هوسټینګ نه مکمل انکار وکړو. آی سی سی ته صفا الفاظو کې وی چې موږ د ټي20 ورلډ کپ هوسټینګ نه کوو. اوس دا د کم ورلډ کپ هوسټینګ نه کوي په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. خو بل د انډیا چې کوم د انډیا بورډ چې کوم مشر دی جیشا هغه د چیمپئن ټرافئ حوالې سره بیان سټیټمنټ جاری کړی دی چې بیخي د انډیا چې کومه میډیا ده د هغې په خوله باندې سټمپ لګولی. تاسو له معلومه ده د انډیا میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته زیریګرده شته چې د انډیا ټیم به پاکستان ته چیمپئن ټرافئ دپاره ټریول نه کوي او د نیوټرل وینیو ډیمانډ به کوي. نیوټرل وینیو به د آی سی سی نه یا د پاکستان کرکټ بورډ نه غواړي. هغې کې څومره صداقت دی هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. ټول نه پهله خو په ټي20 ورلډ کپ باندې خبره کوو چې کم ورلډ کپ نه د انډیا کرکټ بورډ انکار کړی دی چې دا ورلډ کپ هوسټینګ د موږ له نه راکړلی کېږي. تاسو له معلومه ده ټي20 ورلډ کپ 2000 چې کوم را روان ټي20 ورلډ کپ دی د ښځو د وومن هغه په بنګلادیش کې و. د هغې هوسټینګ کمپلیټلی بنګلادیش سره خو د بنګلادیش چې کوم حالات روان دي سیاسي حالات روان دي نو بنګلادیش کرکټ بورډ آی سی سی ته لیټر وکړو چې یاره داسې چل دی چې زموږ په ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي او موږ د دې هوسټینګ نشو کولی. د دې هوسټینګ تاسو بل ملک ته ورکوئ. نو آی سی سی چې کوم دی انډیا له ووي چې تاسو د ټي20 ورلډ کپ د وومن چې کوم را روان دی په دې کې د دې هوسټینګ تاسو والئ. خو انډیا کرکټ بورډ ولا لیټر وکړو چې نه د دې هوسټینګ موږ نه اخلو. زموږ حکومت چې کوم دی د دې د هوسټینګ اجازت موږ ته نه راکوي. جیشا باقاعده د انډیا کرکټ بورډ باقاعده لیټر کړی دی آی سی سی له چې د دې هوسټینګ موږ نه اخلو. اوس ولې نه اخلي؟ ګوره نن سبا ټول هر څه چې کوم دی هغه پیسه دروره چې یو شي کې پیسه نه وي که نه نو هغه څوک کار نه کوي. انډیا کرکټ بورډ له پته ده چې دا وومن باندې دومره سپانسرشپ موږ له نه میلاویږي. په وومن ورلډ کپ باندې موږ دومره پیسه نشو جنریټ کولی چونکې ایونټ چې کوم دی د آی سی سی دی په دې باندې پیسه آی سی سی لګوي. خو دې کې دومره غټ سپانسرشپ دی سره شته نه. نو ډېر ماهرین وایي چې کوم سپورټ جرنلیسټ دي نو ای وایي چې دا د پیسې کیل دی دې کې سپانسرشپ نشته دی دې کې مطلب چې کم د سپورټس چینل دي د دوی پکې انویسټمنټ نشته د دې په وجه خو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته ځکه د دې ګټه نقصان چې کم دی آی سی سی لځي. که انډیا کې کېږي که ګټه کوي هم د آی سی سی ده او که نقصان کوي هم د آی سی سی دی کې د انډیا کرکټ بورډ اړو څه شته نه. داسې د انډیا کرکټ بورډ پکې فایده ده چې دا ټي20 ورلډ کپ په انډیا کې وشي. خو انډیا ته انکار کړی دی نو اوس کېدای شي را روان د ښځو چې کوم ټي20 ورلډ کپ دی په دوبۍ کې وشي. اوس به وکړو موږ د چیمپئن ټرافئ خبره چې جیشا د چیمپئن ټرافئ حوالې سره څه بیان جاری کړی دی. نو جیشا د انډیا میډیا ته انټرویو ورکوله. په دغه انټرویو کې جیشا نه تپوس وکړلی شو چې د انډیا ټیم به چیمپئن ټرافئ دپاره پاکستان ته ځي او که نه. انډیا میډیا تاسو له معلومه ده مخکې هم دا خبرونه جاری کړي چې پاکستان ته به نه ځي. د انډیا لوبډله به پاکستان ته نه ځي چونکې د انډیا چې کوم اوس راتلونکی کم ګول دی ای چې کوم ټاسک ګوتم ګمبیر له ورکړی. ګوتم ګمبیر د انډیا کرکټ بورډ د انډیا کرکټ ټیم مطلب دغه د کوچ دی نو هغه دا ټاسک ورکړی د چیمپئن ټرافئ چې ته به انډیا دپاره چیمپئن ټرافئ ګټي. نو مطلب دا چې چیمپئن ټرافئ له ریډي دی به پاکستان ته ټریول کوي. خو دلته جیشا خپل میډیا ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې باندې موږ هیڅ قسم فیصله نه ده کړې. چیمپئن ټرافئ ته ځو نه ځو دا به راتلونکي ټایم کې موږ ډیسایډ کوو چونکې چیمپئن ټرافئ کې لا اوس هم 5-6 میاشتې شته دی نو موږ په دې باندې هیڅ قسم فیصله لا نه ده اخیستلې. نو دې نه دا ثابته شوه چې څومره هم خبرونه د انډیا په میډیا چلېدل د چیمپئن ټرافئ حوالې سره ټول فیک و هیڅ قسم حقیقت پکې نو. خو انډیا ټیم پاکستان ته راځي او که نه دا لا 100% کنفرم خبره نه ده. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.